شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. زما محترم مهاجرینو مسلمانانو رونو پدې مردان کې یو زمانہ داسې وه چې زمونږه استاسو د ټولو مشر ځای غوښته چې مالا سوک ځای راکي په جماعت کې په مدرسه کې چې زه د الله د کتاب درس کوم د چا نه به اوبه هم نه څښم چای به هم نه څښم روټۍ به هم نه خورم خو مالا صرف ځای راکوي چې د خدای کتاب خلکو ته ووایم. دا پړک بند که موبایل دا پړک بند که سترګې دی و چا والا ځای هم نه ورکو او بیا یو ځای په کرایه باندې واغسته او په هغې کې به د الله کتاب ښوده او د الله د کتاب درس یې کو. بیا یو خانو الله دې د هغه مغفرت نصیب کړي شیرزاده خان هغه ورته وی چې زما جماعت ته راځه او زما جماعت کې به درس کې او پای کې د قرآن کریم درس هفتواری شروع کو. نن یو وخت راغی چې موږ له ملګري دعوت راکوي او موږ ته وایي چې تاسو راشئ چې د الله کتاب ووایئ
دا اللہ کتاب بیان کئی خلق راجم شوی دی مرگری راجم شوی دی دا اللہ یولوی احسان او دا اللہ یولوی کرم و مہربانی دا او دا یو حق دیو رشتینی جماعت دا رشتینوالی ثبوت او دا رشتینوالی دلیل امدائی چاول کی آگئی کمزوری دا آگئی مرگری نہیں و چه وقتی ریگی نو دا آگئی مرگری زیادی گی مرگری ڈیریگی او خلق پوئیگی چه دا رشتین جماعت دے دا حق پرستو جماعت دے دا رشتینو خلقو جماعت دے نو دا آگئی مرگری بیا رست رز زیادی گی او ورسرا خلق مرگرتیا کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل بادشاہانو تخطون اولی گل نو کلا چه هرقل لخط لار نو آگوی دلتی اگو رئی چه دا آگد آلاکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف سوک دل دشتے او کنا آیو قتل ابو سفیان تلیو نور کسان تلیو نو آگے کینو الحدیث کے راضی ابو سفیان مخ کے کینو او نور ورپسی کینول آگئی دیوی زدنا تابوسنا کم پختن کم کدم آلا غلط جواب راکن تاسو با درستو نا آواز کوئی دیر پارا چه دیر رشتیا ہوئی داغنے تابوسنا کول یو تابوسی تینا داو که چه مرگری غریبانان دی او کنا مالدار او غٹان نوغوی مرگری اجزان دی او دویم تابوسی داو که چه مرگری زیادی گی او که کمی گی نوغور تاوی مرگری زیادی گی داد حق پرستای نخوا داد حقانیت نخوا چه مرگری رست رست ڈیره دل آخری داشوا چه پر طول دنیا باندے حاویش در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی علاقی او ملکون فتح شو دا حضرت ابو بکر وقت کے نور او دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور چراغے صحابہ کرام او دا حضرت عمر فوجون بیا دا پختانو علاقو ترا رسیدلیو افغانستان ترا دنشویو او دا حضرت عثمان دور چراتنو کابل بیا فتح شویو دا اللہ کرم او دا اللہ مہربانی چه اللہ دنیا تخیی چه چار اشتیا ویلیو آر اشتیا غزائی کی گی نام کلا چه حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر اکڑا او اللہ اغلا مرگر پیدا کرن دا اغا مرگر اموئی چه سوک را اغلے تاس دا مرگ بندو بس کوئی اتقتلون رجلن یقول ربی اللہ اتقتلون رجلن یقول ربی اللہ آیا تاسو وجن یو سڑے چگوئی رب زما اللہ دے وقد جاءکم بالبینات من ربکم تاکیق سرا دے تاستا بدلائل راغل دے اسی خبرات نکئی دے سکس سر خبرات نکئی دلائل در تراؤڑی دی وقد جاءکم بالبینات من ربکم تاستا بدلائل باند راغل دے و دلائل اللہ دے طرف ندر دوئی ورپسی یو ٹکے وئی یو جملہ وئی ڈیرا قیمتی جملہ او آغا دا دنیا دا تجربی سر برابر دا ورطا وئی
إن يكن كاذبا فعليه كذبه إن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم وقد درو جنين دا دروغ بعد سر پادشی کده درو جنین دا دروغ سزا پد باند دا کده درو جنین دا دروغ ملامتیا پد باند دا زگا چاچی دروغوی نوغا دروغ آخری درو جن ملامتی خلق ہوئی یرسوئی پراپیگانڈی ان کا یرسکی و دروغ رشتیا معلومی بختانوی ڈوبا دا ڈوبا بزی ندا سنا ڈوبا دا اخکارت بوزی یا ورز با پتہ لگی دی رشتیاو دا دروغو نو آگا وی إن يكن كاذبا فعليه كذبه کده درو جنین بدبان دی سزا دروغ ددا وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم کده رشتی نہیں تاستا بباز عذاب رسیگی چتا صداغی نیرئی چاچی دنیا کی رشتیا ویلی دی نداغ دشمنان زلیل شوی دی چاچی دنیا کی رشتیا ویلی دی نداغ دشمنان بربند شوی دی چاچی دنیا کی رشتیا ویلی دی نداغ فتح مندی دا چاچی رشتیا ویلی دی رشتی نوی مرگرتیا کردی دا چاچی درو ویلی دی دو ورځو پراپیګانډای لاړه ختم شي او بیا څوک تاسو هم نه کوي او رښتیا چې چاوي هغه دنیا کې پاد شو رښتیا د الله توحید رښتیا د پیغمبر پاک سنتو چې چا د الله توحید او سنت بیان کړیو نن دا غي زنده‌باد او دا غي چغي او خلک وایي رښتیا ویلیو دې مخکې راځو کې او سړیو ډیر تعلیم یافته او افسرو ما دیوی من پنځپیر نو لیدل نه خبرو خدا خبره چې ما اوریدنو دارا ته حق ښکاریدا من په دې پویو چې دا خبره رښتیا ده دا خبره دروغ نه ده ځکه د دروغ اهمیت دی یاد دوه ورځې یو دروغ له بیا نور دروغ وایي له نور دروغ وایي له نور وایي هغه رښتیا کیږي نه او رښتیا چې دی او ځلوي هغه دنیا کې خوار شي رښتیا داو چې د الله شریک او د الله حصداري څوک نشته د الله صفاتونه هغه صرف الله لدی او هغه مخلوق لا نشي کېده زمنګ په پښتنو کې د الله صفاتونه راغستیو هغه اولیاء کرام له ور کړیو او امیاء ان خبریدا مولیانو بوی اولیاء کرام ینصرون اولیاءهم و یدمرون اعداءهم اغمڑا اولیاء دخبن دوستانو امداد کئی او دشمنان تباہ کئی آغای بوی دا اولیاء دروغنو اجلاس کی پکال کے او زل او دا آغای اجلاس پکار حرا کی او یاغیل د نبی علیہ السلام روح راضی او د آئنده کال لپاره پروګرامونه جوړای کتابونو کې لیکلو زیارتي قبور دای کتاب هغه وګوره چې وې د آئنده کال لپاره پروګرام جوړای خنو الله دغه سناستو معاذ الله د الله صفاتونه راغستیو هغه اولیاء کرام لور کړیو زمون جماعت اگر اشتیاوی چې نه د الله سره شریک او حصداري څوک نشته او که د الله سره د بل حصدار وګرځو کاغه په اوریدو کې دی کاغه په لیدو کې دی کاغه په تصرف کې دی دې ته وایي شرک او قرآن کې الله وایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه
چا چې د الله سره شرک وکړه الله په هغه باندې جنت حرام کړی دی او الله وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا الله بخنا نه کوي چې شرک وشي د الله سره شرک دا چې د الله سره برخه والا وګرځي دا د اولاد ذمہ دار دا د سرغوږي او دا د زړی او دا د تبي دا الله سره یې صدر ګرځولیو الله وایي چا چې شرک وکړه ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا چا چې شرک د الله سره وکړه د ګمراه شو په ګمراه لري د حق نه شرک چې وکړه ایمان ختم شو نکاح ختم شو اولاد رامیان پیدا کی دا دور ناکاره مرضو د پیغمبر پاک سنت اگر اشتیاو داغی په مقابله کې بدعات پیدا کړیو او هغه یو رواج ګرځولیو صرف د خپل ګېډې لپاره الحمدلله ثم الحمدلله اچا چې رښتیا ویلیو داغه یغه आवाज ننم ژوندې دی ما چې کوم آیاتونه لوستیو پای کې الله دې دواړو مثال پیش کړي الله وایي الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة تګورنا څنګه بیانې الله مثال هغه کلمې پاکي داغه مسلې توحید کشجرة طيبة پشان داغه ونی خي باندې مضبوطی باندې اصلها ثابت و فروها في السماء چې داغی مون مضبوطی او سانگی براخدلی سانگی براخدلی او مونڈی مضبوطی تو دیو گلہین باذن ربها ورکی میوی ہر وقتی په حکم در عبد دی باندی سنگ چاگا میوی ورکی دا مسلم خلقو تفایده رسی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الله مثالونه خلقو ته وایي خامخا چې دوی دې پند واخلي وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ مثال هغه کلمې پلیتې د کلمې د شرکا پشان داغه ونی بیکاره باندې ده چې هغه د ځمکې د پاسه نښتي او څه مضبوطوالی نه یې چې لغونته کې ماشومې ونیوي نو د جړو نه یې لړولي نتیجه یې ذکر کړه یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا یو لوی عالم تیر شوی علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ د مذهب حنفی او لوی عالمو او علامہ کاسانی بہترین عالمو هغه په خپل کتاب البدایع والصنایع کې اول جلد اخیری صفحه کې لیکي فاما فی احکام الدنیا فشهید میت ولهذا یقسم ماله وتنكح امراته بعد انقضاء لذته وہی شہید دنیا پہ اعتبار مر دے زکے مال تقسیمی گی اور زکے دے عزت نہ بعد بھی آخر سب اللہ پہ نکاح باندے روائی دا کو جدا خبر دا خوانا علامہ کاسانی چکل وفات کی دو سورہ ابراہیم شروع کو اور چکل دی آیاتون لراغے نو دا آیاتون ایوی اوسائی ورک آیاتون مطلب دا دے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا مضبوط ای اللہ آغا کسان چاگا ایمان راوڑے دے پاگا مسئلے مضبوطہ باندے پجوان دا دنیا کی او پا آخرت کی وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ او مہر دا گمرائی وی اللہ پا ظالمانو ظالمان آگئی چاگل توحید و سنت دا خلاف کئی وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
کوي الله هغه چې خوښه شي د الله چاله الله مقام اوچت کی او درجه اوچت کی او څوک الله ذلیل کی مهر د گمراهی په وای زما محترم ورونو زمونږ نور دنیاوی مقاصد نو څه دنیاوی فائدې هم نه وي خو موږ داوی چې راشئ رښتیا ومنئ دا رښتیا او خیر او د دې فائدہ به ستا جولای کې پرېوځي دروغو پسې مزه یو خوا د الله کتاب سنت د پیغمبر دی او بل خوا ته کیسې دي د خلکو کیسې دي چې فلانی صاحب دا کړي او فلانی صاحب دا کړي اکابر دا کړي د اکابر څه بل څه او یاد هغه دلیل هغه خوبونه وي چې هغه بیکاره خوبونه د ځان نه خوبونه د ځان نه جوړ کړي خوبونه د دلیل خوب بشارت د دلیل نشي کېده یا د دلیل کمزوري روایتي چې هغه د وضعینو هغه د بیکاره خلکو نه نقل شوي نو هغه روایت براوالي هغه ځان له دلیل ګرځي د رښتیاو ملګرتیاو کا چې الله دې رښتیا دنیا نه بوزي او که د دروغو ملګرتیا دې وکړه زما مهربان سبا چې زه نو ډېر ملامته به الله دې موږ په رښتیاو باندې کلک کړي او الله دې موږ د دروغو نه وساتي دې ملګرو د مردان تنظیم چې کوم ځان کړولې محنت یې کړې دا پروګرام یې جوړ کړو زه ډېر مشکور یم الله دې دوی له دې اجر عظیم ورکړي کم مارګرو چې تکلیف کړي لر لر نه راغلي دي الله دا غي هر یو قدم د نیکای په تلا کې کیږي دعا وکي دا سوره مارګري چې راغلي د چا حاجتونه ی الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي څوک بیمارانی الله دې ول شفاء کامله ورکړي څوک په جیلونو کې الله دې په خوشحالو خپل کورونو تراوړي رب غنی الله دې هغه په دوستای باندې بدلی کی او الله دې دشمنونو نور ساتي الله دې مسلمانانو ملکونو کې امن راوړي خصوصا زمونږ عمل پاکستان الله ولاد امن او خوشاله ځای وګرځي سوره باندې چې راغلي الله دې په میاس کې مینا محبت او خلوص نور زیات کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد